جی قدرمن کوتونکو دا اوچ دی او خوب چې کوم دی نو هغه په پاکستان مسلم لیگ نون کې بیا خو راش سره نه خالد خان چې کوم دی نو په مسلم لیگ نون کې شاملېږي دا فیض الله خان دا پسکو خیبر پښتونخوا او دا ورسره چې کوم دی نو ملاو شو په دې کې شامل کړو مراد خان دی ورسره چې کوم دی دا نور ملګري دي ملک خالد خان ایډوکیټ دا په مسلم لیگ نون کې چې کوم دی نو شمولیت اختیار کړ دا غي والد صاحب دی فیض الله خان ورته ټیک دی ستا لحاظمند یم تا په ما ډېر غټ احسان وکړو چې زما ورور یې زما او ستا همزولتیا ده موږ کول نه یو ځای راګیر شوي یو تا ته معلوم یم تو ما ته معلوم دي ښه نر او ښه غیرتي سړی انشاءالله موږ کې هم بېکاري ونه ویني انشاءالله ولید خان ادې خوشاله کړه ډېر ډېر مبارک شه ماشاءالله ډېر ډېر مبارکي درکوم د زړه د اخلاصه په خیرانې مې انشاءالله دا روزي به قایم و دایم ساتو تاسو شعر خندلې ټول موږ اوس دغه شوي یو ورخابي یو دا تاسو ټوله به خپل منځ کې خپله مینه او خپل محبت همیشه ساتئ ماشاءالله ډېر ډېر مبارک شه ډېر مبارک شه فخر کوم په تاسو باندې ملا مې مضبوطه شو انشاءالله مټ مې مضبوط شو انشاءالله خپله اسرار خان ټیک شو قدرمن کوتونکو دا ملک محتمیم خان چې کوم دی نو د پاکستان پیپل پارټۍ نه مستعفي شو او په پاکستان مسلم لیگ نون کې چې کوم شمولیت کوي دا ورسره د پیشکو چیف زموږ د بورډ اف ډایرکټر دغه ناست دی ورسره چې کوم ملک محتمیم خان دی بیا دې خوا چې کوم رضا الله خان دی دې خوا چې کوم مراد خان دی مراد خان سره بیا نور ملګري دي بیا په دې موقع باندې چې کوم دلته کې حیات خان او ګڼ شمېر خلک د تاسو وینئ چې دا موجود دي د حلقه پی کې 15 نه د پاکستان مسلم لیگ نون نامزد امیدوار بیرسټر زید الله خان دا خوشاله ده ان شاء الله دا د خوشالۍ چې د تصویر کوم راځي نو دا د دې خبرې زیری ده چې په اتمه مې به ان شاء الله دې چې کومه کامیابی حاصلې د خیر سره الله الرحمن الرحیم چې مالا خو د تقریر ډیر چل نه راځي او بل مشران هم ناستي خو دا زید الله خان چې کوم دی الیکشن ته ولاړ دی نو دا زمونږ لکه رور دی فیض الله خان خانجي چې دی هغه زمونږ تره دی مونږ په دې وجه باندې د هغه سپورټ کوو چې د علاقې ته به راله ترقي راوړي خوشحالي به راوړي او زه ستاسو د ټولو کوم چې د خانجي سره ملګري راغلي زما ملګري راغلي دي د هرې پارټۍ دي زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم مهرباني جی مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قابل قدر محتمیم خان زما کشر محمد خزار وکیل صاحب بازده اکبر خان سجاد خان رضا الله خان احمد له نسیم له ماته مخامخ ناست زما ډېر خواږه وروڼه دوستان ټولو ته د زړه د اخلاصه السلام علیکم. نننۍ غونډه باندې
چې مونږ څومره هم فخر وکړو نو دا به کم وي. زه د زړه د اخلاصه د خپل ورور محتمم خان او د هغه د برخوردار وکیل صاحب او د هغوی د ټولو ملګرو د زړه د اخلاصه ډېره ډېره شکریه ادا کوم، ډېره ډېره مهرباني ورته وایم. او یقینا دا زموږ داسې وروڼه دي چې موږ پرې څومره فخر کوو نو به کم وي. دوی په موږ باندې د کم اعتماد اظهار وکړو، کم عزت یې موږ له راکړو، کم قدر یې زموږ وکړو. نو زما سره خو دې دپاره نه الفاظ شته او نه په ځان کې دونه توان لرم چې ستاسو د احسان، ستاسو د اعتماد، ستاسو د ملګرتیا زه شکریه ادا کړم یا د دې بدل در وګرځم. نو دغه بدل نه خو زه قاصر یم، خو دا یقین ورکوم، دا تسلي ورکوم، دا باور ورکوم چې انشاءالله چیرې به هم په دې خپله فیصله باندې تاسو پیمانه نه شئ. تاسو به همیشه لکه زه چې په تاسو فخر کوم داسې به تاسو په دې پارټۍ، په دې ملګرو، په دې لیډرشپ او زموږ په دې ورورۍ فخر کوئ. مشتاق باز د خبرو نه پس زوس هغه نوجوان قیادت څوک چې د مسلم لیگ نون د طرفه د PK 15 دپاره متفقه امیدوار ټاکلی شوی دی. ستاسو د لاسونو په پړقا کې به راځي بیرسټر زیدالله خان له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته بیرسټر زیدالله خان زیدالله خان ارګنایزیشن لګلګه اواز راکړئ شابه امیدوار نامزد زیدالله خان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره په سټیج ناست زما ډېر درانه مشران، په پنډال کې ناست زما مشران، زما همزولي کشران، خو به زه نه یم، ټولو ته السلام علیکم. بېشکه نن زما دپاره دا ډېر د فخر خبره ده، ډېر د ویاړ خبره ده چې بهیجان خالد خان زموږ سره په دې ټل کې شامل شو. زما داسې دروند مشر، دا زمونږ د یو کورنۍ خبرې دي، زمونږ د یوې ډلې خبرې دي، خو سیاسي نظریې لږې ډېرې بدل وي او الحمدلله دا ماله نوره حوصله راکوي هره ورځ چې زه ګورم زما دا مشران څنګه چې خانګل دی، څنګه چې خالد خان شو، دا ټول مشران چې زه ګورم زما حوصله نوره زیاتېږي. او په پنډال کې خو نن ماته داسې ناشنا مخونه نه دي، ټول زما خپل خلک دی، ټول زما د کور خلک دی. دا ماته ډېره ښه موقع میلاو شوه چې زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کړم په دې ټایم باندې چې زما که عمر لحاظ سره وګورئ نو زه کشر یم د ټولو نه، خو زه ډېر فخر کوم، زه ډېر ویاړ کوم چې زما دې مشرانو ماله دومره ځای راکړو، دومره لاره راله راکړه چې زه دې سیټ ته منتخب کړم. د دې متفقه فیصله دا وه چې زه به دا الیکشن کوم. زما دپاره دا ډېر د فخر خبره ده او زه ډېره شکریه ادا کوم ستاسو د ټولو نه چې مال هم دا ځای راکړو. مخکې به پسې نه ځو، زما د نیکه د هغه یو غټ کردار دی د علاقې دپاره، غټه منډه ده. زما د مشرانو د ټولو ډېرې غټې منډې دي، ډېرې خواریانې دي په دې علاقه کې، زمونږ یو غټ کردار دی په دې کې. خو زه به د کال یو نیم کال خبره وکړم چې دې پارټۍ د کله نه په مونږ باندې دا اعتماد کړی دی، مونږ له داسې فخر راکړو. د ادینزۍ خو ادینزۍ زه به وایم KPK دپاره مونږ له داسې فخر راکړو. د انجینیر امیر مقام صاحب زه ډېر شکرګزار یم، زمونږ په علاقې ډېر احسانونه دي چې مونږ له چیرمین صاحب راکړو. مونږ له داسې د دیو بدولت مونږه الحمدلله په دې یو نیم کال کې چې کم کار په تحصیل ادینزۍ کې شوی، زه دا په ریکارډ ویلی شم، زه دا په ویاړ ویلی شم چې دومره کار به نه چېرته منتخبه MPA یا MNA کړی، نه به چېرته منسټر کړی. او دا مونږ نه وایو، دا ټول خلک مني. زه په نورو غونډو کې کینم، اکثر د سیاسي مشرانو سره زه کینم نو وایي ټولو نه وار پار تاسو خطا کړی دی چې دا کم کارونه تاسو روان کړي، دا خو مونږ په دې خپل ټینیورز کې نه دي کړي. زما به دا خپل کوشش وي، زما د مشرانو سرپرستی به همیشه په مونږ باندې وي او دغه سرپرستی چې وي نو مونږ دې تحصیل له ډېر سره وړی شو. زما دپاره دا بیا به زه وایم چې ډېر د فخر خبره ده چې داسې مشر ماله راغلی، ما سره ودرېدو، ماله ډېره حوصله راکړه. او زه هره ورځ د ورځې چې څومره الیکشن ته نږدې کېږي زه په دې باندې لږ نور په کنفیوژن کې پرېوځم، لږ نور پریشانه کېږم چې دا ورځې دغه کېږي. خو زه چې داسې مشران ځان سره وینم زما حوصله بلنده شي، زما حوصله نوره